الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورة البقرة کی 4 حصے وی 96 177 253 او آخر پوری. اولا حصہ کی اللہ تعالی 3 بابونه ذکر کول او په هر یو باب کې جدا جدا خبرې وي. دریم باب یا دریم سبق موږ شروع کړو د آیت نمبر 40 نه. هغه کې اول خاص خطاب او بیا د هغې نه وروستو بیانونه خطابونه بني اسرائیلو ته ذکر کېدل چې دا په هغې کې دریم خطاب دی. د دې نه مخکې 2 خطابه یا 2 بیانه ذکر شو. اولنی بیان کې 8 نعمتونه په بني اسرائیلو او 2 عذابونه د هغو د ناشکرۍ د وجې نه. او دویم خطاب یا دویم بیان کې د بني اسرائیلو د مشرانو 3 بد عادتونه ذکر شو چې په هغې کې د الله تعالی لوزونه ماتول او د غوا په حلالولو کې هیلې او بهانې او چلول کول او دغه رنګې قتل یې کړی او د هغې ناحق الزام یې په یو بل باندې لګو. او بیا د موجوده بني اسرائیلو چې کوم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغو یو څو قسمونه ذکر شو چې مؤمنانو تاسو د دی نه تمه مه لرئ ځکه چې دی په خپل کتاب کې تحریف کوي هغه ترې روغ نه دی پاتې. دغه رنګې په دیو کې منافقت دی او دی کې ځینې ډلې داسې دي چې هغوی په خپل کتاب باندې نه پوهېږي او تش تلاوت یې کوي. او ځینې خلک په دې کې داسې دي چې هغو د ځان په باره کې دا عقیده لري چې موږ به جنت ته ځو او زموږ نه علاوه به څوک جنت ته نه ځي. دا خطابونه 3 ختم شو په آیت نمبر 82 باندې. د دې آیت کریمه نه دریم خطاب شروع کیږي او په دې کې به الله تعالی د بني اسرائیلو نور خباستونه ذکر کړي چې هغو ته الله تعالی فرمایي چې ما کوم حکمونه کړي وو د هغې نه به انکار کو هغه به نه پوره کول او چې د کومو خبرو نه یې منع کړي وو نو هغه خبرې به یې کولې. نور باقي سبق چې دی نو آسان دی. وَإِذْ أَخَذْنَا او یاد کې هغه وخت کله چې واخیستله مونږه میثاق بني اسرائیل مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه لا تعبدون چې بندګي به نه کوئ تاسو الا الله مگر د یو الله تعالی. لا تعبدون د الله تعالی حق چې کوم دی نو هغه اول دی په هر یو څه کې. د دې وجې نه علماء کرام فرمایي امام ابن کثیر سے په خپل تفسیر کې فرمایي چې د الله تعالی حق دا چې څنګه بني اسرائیلو ته ویلی شوي چې زما بندګي وکئ دغه رنګې هر امت ته دا ویلی شوي ولذلک خلقهم او د دې دپاره الله تعالی دا ټول انسانیت او د آدم چې څومره ذات دی هغه د دې دپاره پیدا کړی چې د هغه بندګي وکړي. نو دا د الله تعالی حق و په هر امت یې لازم کړی. دویم وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا ښېګړه کوئ. بیا دې آیات کریمه کې او دغه رنګې د دې سره یو شانته چې کوم آیاتونه دي چې کوم کې د الله تعالی حق اول ذکر دی او بیا د هغې سره متصل د مور او پلار حق چې کوم دی نو الله تعالی ذکر کوي. لکه مثال په طور باندې 5مه سپاره تاسو راواړوئ. سورة نساء 5مه سپاره او صفحه نمبر 77 آیات نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ او خالص وګڼئ تاسو په بندګۍ کې یو الله تعالی ولا تشرکو حصدار مه جوړوئ د هغه سره شیئا څه شی وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا ښېګړه کوئ
وبذي القربى او د خپلوانو سره، والیتام او د یتیمانانو سره، والمساکین او د غریبانانو سره، والجار او دا گاونډي سره ذی القربى چې هغه د خپل ولی والا دی. دوه حق دی، یو د خپل دی او بل د گاونډي دی. دویم والجار الجنوبي او دا گاونډي سره الجنوبي چې هغه د اړخ والا دی، لرې دی. والصاحب او دا ملګري سره بالجنب چې هغه په طرف کې دی. ستا ملګری چې هغه ستا سره ناست دي، د دې نه بیبي کور والم تی مراد دا او دغه رنګې په مزل یا په سفر کې چې چا سره کوم څه ملګری نو هغه هم په دې کې راځي. زمونږ مطلب دلته دا و چې دلته الله تعالی خپل حق ذکر کړی، واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، او د هغې سره سره چې دی نو بیا د مور او پلار ښېګړه ذکر کړې ده چې د هغو سره تاسو ښېګړه کوئ. دا د قرآن کریم عادت دی، د دې حکمت ذکر کوو. لکه 15مه سپاره هم راواړوئ، په هغې کې هم الله تعالی د خپل حق نه وروستو متصل حق د مور او پلار چې دی نو ذکر کړی. 257 نمبر صفحه ده، آیات نمبر 23. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك او فیصله کړی د رب ستا الله تعبدو د دې خبرې چې بندګي به نه کوئ تاسو الا ایاه مگر خاص د الله تعالی بندګي به صرف د هغه کوئ. او وروسته به راشي سورت زاریات کې چې تاسو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف د خپلې بندګۍ لپاره مې دا خلق پیدا کړی. وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا ښېګړه کوئ. بیا نور حقونه دلته د مور او پلار ذکر کوي. اما یبلغن کچرته ورسیږي عندک ستا په ژوند کې الکبر بوډاوالي ته احدهما یو د دې دواړو نه او کلاهما یا دواړه د دی فلا تقل لهما نو مه وایه ورته دې دواړو ته افن اف خبره مو ته مه کوه. یعنی مطلب دا چې د هغو مخې ته چې کوم دی نو خپله پریشاني مه ښکاره کوه، چې تا ته کوم تکلیف در رسېدلی هغه د هغو مخکې مه بیانوه، ځکه چې تا ته بس هم تکلیف در رسېدلی یې تا برداشت کړی او ته چې د هغو مخکې بیانې نو هغو ته سوا تکلیف ورسېږي. نو دا اوف الله تعالی حرام کو د مور او پلار په باره کې. نو وهل د مور او پلارو د هغو رټل هغه خو خامخا حرام دي، ځکه خو فرمایي ولا تنهرهما او مه رټه دا دواړه وقل لهما قولا کریما او ویوه دې دواړو ته قولا کریما وینا د عزت. مور او پلار سره خبرې هغه په عزت باندې کې او هغې کې به چې کوم دی نو په مور او پلار باندې بدماشي نه خرڅې. او د وروستو آیات کې الله تعالی فرمایي واخفض لهما او ښکته که دې دواړو ته جناح الذل وزرې د شفقت من الرحمت د وجې د ترس نه وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا او د هغې سره سره چې دی د خدمت سره سره مور او پلار ته دعاګانې په ژوند کې او دغه رنګې د هغو د مرګ نه پس وقل رب او ویوه ای ربه زما ارحمهما رحم وکړه په دې دواړو باندې کما ربیاني صغیرا لکه څنګه چې زما تربیت کړی او په داسې حال کې چې زه ماشوم وم. دغه رنګې د مور او پلار د حق سره د الله تعالی د حق سره د مور او پلار حق هغه قرآن کریم سورت لقمان کې ذکر کوي 372 صفحه او آیات نمبر 13 او 14 د حضرت لقمان حکیم په جواب باندې وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ 372 صفحه آیات نمبر 13 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ او یاد کې هغه وخت کله چې او فرمایل حضرت لقمان خپل زوی ته وهو یعظه په داسې حال کې چې هغه دې زوی ته نصیحت کوي یا بنیه ای بچیه لا تشرک بالله شرک مه کوه د الله تعالی سره، شریک مه جوړوه د الله تعالی سره. ولې ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک خامخا لوی ظلم دی. ووصینا الانسان او وصیت کړی دی منګه حکم کړی دی منګه انسان ته بوالدیه په باره د مور او پلار د هغه کې. او دا قرآن کریم کې دا 2-3 ځای موږ راوړو چې الله تعالی د مور او پلار په باره کې چې نو وصیت کړی چې د هغو دواړو به ته خیال ساتي او د هغو سره به ښېګړه کې. دا ولې الله تعالی چې کوم دی نو د خپل حق سره ذکر کوي. حکمت په دې کې دا دی علما کرام فرمایي چې اول حق اول چې کوم دی نو الله تعالی دا انسان پیدا کړی دی، سبب اصلي او خالق حقیقي د انسان لپاره هغه چې دی نو الله تعالی دی. نو اول خپل حق ذکر کړو، بیا د انسان لپاره ظاهري د هغه د ژوند سبب چې دی نو هغه مور او پلار دي. نو دې وجې نه هغه پسې ذکر کړه چې د هغو سره به چې دی نو ښېګړه کړي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي زه د نبي صلی الله علیه وسلم خوا ته رالم
او ما ته تاسو کو من ابر یا رسول الله اے د الله پیغمبر د چا سره احسان وکم نیکی وکم خېګړه وکم نو نبی رسول الله والسلام او فرمایل امک د مور سره نو به مارزو کو ثم من نبی رسول الله بیا فرمایل امک د مور سره پدریم ځلې بیا ویل امک به ما ویل ثم من نبی رسول الله او فرمایل ثم اباک به د خپل پلار سره ثم ادناک به چې کم یو تا ته فرشته کې نږدې نو هغه څه چې دی نو ښېګړه کوه او احسان ورسه کوه وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا ښېګړه وذي القربا او د خپلو خپلوانو سره والیتام او د یتیمانانو سره ذي القربا کې رشته داري دا ټولې رالې صله رحمي هغه به چې دی نو نه کټ کې حدیث کې راځي لا يدخل الجنة قاطع جنت ته به چې دی نو هغه کس نه داخلېږي چې هغه رشته داري او صله رحمي کټ کوي او دغه رنګې حدیث کې راځي لا يدخل الجنة قطات د دې سره متصل حدیث دی هغه کې د چغلخور خبره راځي او اکثر چې رشته داري خرابېږي نو چغلخورۍ د وجې نه د یو بل سره چې کوم دی نو د یو بل خبره بل ته وړل هغې باندې رشته داري خرابه شي نو وذي القربا د خپلو خپلوانو سره احسان کې والیتام او د یتیمانانو سره او د یتیم خیر به چې دی نو زیات ساتي اکثر خلک وایي یتیم چې دی نو بې ادبه وي نو بې ادبه ځکه یې چې د هغه د تربیت څوک یي نه نو په کار ده چې یتیم سره احسان او ښېګړه وشي خلک د هغه سره نرمې خبرې خو کوي خو د هغه د تربیت خیر نه ساتي نو د یتیم سره چې دی نو د هغه احسان دا دی چې هغه چېرته په صحیح مدرسې کې داخل کړي په هغه باندې تعلیم او تربیت د هغه چې دی نو وکړي نو د هغه مستقبل چې کوم دی نو هغه به صحیح او که دغه نه وي نو بیا بدماشانو او دغه قسمه خلکو سره چې کوم دی نو بیا میلاویږي والمساکین او د غریبانانو سره وقولو او ویوی تاسو للناس خلکو ته حسنا ښه خبره نو کارونه هم ښه کوئ او دغه رنګې ویناګانې هم چې دی نو ښې کوئ اوس حسنا کې چې کوم دی نو ټول اخلاق رالل چې اخلاق برابر ساتئ کله کله چې کوم دی نو یو سړی خبره ښه کوي خو په هغې کې اخلاق چې دی نو هغه خراب وي د هغې د وجې نه ښه خبره چې دی نو هغه خپل اثر بې نه کوي زموږ استاد محترم به فرمایل چې لهجه نرمه ساته او مسله ګرمه ساته د هغه خو کار د مسلې د توحید سره همدا به فرمایل چې مطلب لهجه دې نرمه مسله چې دی نو بیا د الله تعالی د یووالي ښه مضبوطه بیانوه په هغې کې لچک مه پیدا کوه خو لهجه دې چې دی نو برابره ساته هسې چې ته په دعوت کې چاته کنځلې وکړي نو ستا خبره به چې کوم دی نو اثر پرېږدي وقولو او ویوی تاسو للناس خلکو ته حسنا ښه خبره عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي حسنا نه مراد هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی چې خلکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوه دا ښه خبره ده واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه وآتوا الزکاة ورکوئ زکات اوس دې خبرو کې وګوره یو دا چې تاسو به د الله بندګي کوئ د مور او پلار سره ښېګړه کوئ خپل خپلوانو سره دا ټول الله تعالی ذکر کړه د مانځه پابندي او د زکات ورکول خو بني اسرائیلو دا چې دی نو ونه منل ثم تولیتم بیا مخ واړو تاسو ثم تولیتم بیا واوښتئ تاسو الا قلیلا منکم مگر لږ ستاسو نه وانتم په داسې حال کې چې تاسو معرضون اوښتونکي وئ د زړه نه د زړه نه هم چې دی نو اعراض وکړو او دغه رنګې بدني اعتبار سم تاسو دا خبرې ونه منلې انکار هم ترې وکړو وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم په دې آیات کریمو کې الله تعالی د بني اسرائیلو نه یو درې وعدې نورې اخلي یو دا چې تاسو به د یو بل سره چې دی نو جنګ جګړې نه کوئ دویم دا چې خپل خپلوان به د کورونو نه نه وباسئ او دریم دا که چېرته ستاسو څه کسان د چا څه قید شي او ګرفتار شي نو بیا به تاسو چې دی نو چانده کوئ د هغو دپاره او فدیه به ورکوئ او هغوی به رازادوئ نو بني اسرائیلو دلته چې دی نو ځینې خبرې پوره کړې او ځینې پرېښودې د دې آیات ترجمه کوو بیا د دې آیاتونو پسې منظر وي دوباره به بیا ترجمه وکړو وإذ أخذنا ميثاقكم او یاد کې هغه وخت کله چې واخیستله موږ مضبوطه وعده ستاسو نه لا تسفکون چې نه به تویوئ تاسو دماءکم وینې خپلې ولا تخرجون او نه به وباسئ تاسو انفسکم ملګري خپل من دیارکم د کورونو خپلو نه د انفسکم خپله معنا ده خپل نفسونه به تاسو چې دی نو نه وباسئ د خپلو کورونو نه خو خپل نفسونه خو څوک د خپل کور نه نه وباسي چې د خپل کور نه څوک ځان په قصده باندې محرومه کړي نو مطلب د دې نه څه شو مطلب د دې نه هغه خپل ملګري د خپل دین والا ځکه حدیث کې راځي المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد چې ټول مسلمانان په مینه محبت کې د یو بل سره داسې دي لکه څنګه چې یو بدني
په یو بدن کې چې کوم دی نو اذا اشتکا عینه اشتکا کله، چې کله په سترګه درد وي نو ټول بدن د هغه لپاره چې کوم دی نو هغه پریشان وي، او دغه چې په سر باندې درد وي نو ټول بدن چې دی نو د هغه لپاره تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ټول بدن چې دی نو هغه به وایي چې اوس موږ به نو وده کېږو، او د ده دپاره د دې یو اندام دپاره چې دی نو ټول هغه به یخ ناست دي، یو اندام چې دی نو وده کېږي. نو دغه رنګې مسلمانان د یو کس په تکلیف باندې ټول مسلمانان به پکار ده چې هغه غمجن کېږي او دردمن کېږي. نو مطلب دا شو چې ولا تخرجون نه به وباسئ تاسو انفسکم ملګري خپل من دیارکم د کورونو ستاسو نه، ثم اقررتم نو بیا تاسو اقرار وکړو وانتم په داسې حال کې چې تاسو تشهدون ګواوئ. پس منظر د دې آیاتونو دا دی چې مدینې منورې ته نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، نو هلته دوه قومونه آبادو، یو اوس او یو خزرج. د اوس مشر و حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه، او د خزرج مشر سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. او دا د دغه علاقې خانانو، لکه دوه قومونه مستقل غټ غټ، او د دغه ځای خپل اوسېدونکي وو. خو مصیبت دا و چې د دیو په منځ کې به چې دی نو جنګ جګړې چلېدلې، او هغه جنګ جګړې چې دی نو هغه د څه وخت نه چې دی نو د دې دواړو په منځ کې شروع شوې. هغه یو جنګ و، جنګ سبیر به ورته ویلو. هغه سبیر جنګ نه چې دی نو د دیو په منځ کې اختلافات راغلي وو. چېرته بازار کې یو اس باندې چې کوم دی نو یو کس کېناستو، او هغه وویل چې د دې اس چې کوم دی نو قیمت هېڅوک نشي ورکولی. نو د هغې د وجې نه یو کس په ضد کې رالی او د هغه اس یې مړ کړو. خو به هر حال په هغې کې دغه اختلافات بیا ډېرېدل. بیا مدینې منورې ته چې دی نو یهود رال، او د یهودو درې طبقې وې، بنو غطفان، بنو قریظه او بنو نذیر. نو قانون دا دی چې کله په یو ځای کې د خانانو په شکل کې خلک اوسېږي، خاناني، نو د راتلونکي هغه علاقې ته چې کوم خلک دي د بار نه، نو هغه د زمیندارۍ په شکل کې د هغو سره اوسېږي. نو دغه یهود چې دی نو تقسیم شو. ځینې ویل موږ د خزرج سره یو ځای کېږو، او ځینې ویل چې موږ د اوس سره یو ځای کېږو. به هر حال بنو نذیر چې کوم دی نو هغه د خزرج سره یو ځای شو، او بنو قریظه د اوس سره یو ځای شو. دغه رنګې بنو غطفان د بلې ډلې سره یو ځای شو. خو مطلب دا په دوه ځای باندې تقسیم شو. نو بیا به د اوس او د خزرج په منځ کې چې دی نو جنګونه راتلل. نو چې جنګونه به راتلل، نو د دیو چې دا کوم زمیندار و یهود، نو دی به هم د هغو سره هر یو به چې کوم دی نو د خپل خان سره ملګری شو، او په خپلو کې به چې کوم دی نو جنګ جګړې کېدلې. اوس او د خزرج مقابله به چې شوه، نو یهود به په خپلو کې به د خپلو ملګرو مقابل رال، او د هغو د لاسونو نه به چې دی نو خپل ملګري به وژلی کېدل، او هغه به مړه کېدل. او کله به داسې و چې هغوی به د کورونو نه ویستل، در بدر به شو، او کله به داسې و چې هغوی به ګرفتار شو. نو دې یهودو به داسې چل وکړو چې کله به یې ملګري ګرفتار شو، ویل راځئ چانده کوو. نو په شریکه به بیا ټولو چانده وکړله، او د اوس او د خزرج چې کوم خانانو سره به د هغو ګرفتاران نو هغه به یې پرې ازادول. نو چې دوی ته به چا وویلې تاسو ولې داسې چل کوئ چې تاسو خپل ملګري چې کوم دی نو هغه ګرفتار شي، نو بیا تاسو ټول را یوځای کېږئ او هغه را ازادوئ. نو دوی به ویل چې زمونږ په کتاب کې مونږ ته دا لیکلي دي چې تاسو ملګري کله ګرفتار شي د چا سره، نو بیا تاسو چانده کوئ او هغه را ازادوئ، مونږ په هغې باندې عمل کوو. نو چا ورته به یې ویلې چې تاسو بیا جنګېږئ ولې، خو مه جنګېږئ کله چې کسان ستاسو نه ګرفتارېږي. نو دی به ویل څه وکړو، اوس مونږ د خانانو تابع وو، او د هغو په کنډر کې اوسېږو، د هغو ځمکه راسه ده. نو چې اوس نه جنګېږو، نو هم دغلته هم چې کوم دی نو بیا مونږ ګیر. نو الله تعالی دیو ته وفرمایه چې تاسو عجیبه خلک یوئ، په خپل کتاب کې یو حکم منئ او د بل حکم نه چې دی نو انکار کوئ. نور آیتونه آسان دي. وإذ أخذنا ميثاقكم، او یاد کې هغه وخت کله چې واخسته مونږه مضبوطه وعده ستاسو نه، لا تسفکون دماءکم، چې نه به تویوئ وینې خپلې، ولا تخرجون، او نه به وباسئ انفسکم ملګري خپل من دیارکم د کورونو خپلو نه، ثم اقررتم بیا اقرار وکړو تاسو، وانتم په داسې حال کې چې تاسو تشهدون حاضر وئ ګواه وئ. ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغه خلک یې وئ تقتلون چې وژنئ انفسکم ملګري خپل، وتخرجون وباسئ فریقا یوه ډله منکم ستاسو نه، من دیارهم د کورونو د هغو نه، تظاهرون تاسو مدد کوئ د یو بل علیهم په خلاف د دې خپلو ملګرو کې، د یو بل مدد کوئ. یعنی بنو قریظه د اوس سره ملګري شي، او هغوی چې دی نو د هغو مدد کوي علیهم په خلاف د دغه خپلو ملګرو، د هغه بنو نذیر او د بنو غطفان،
او هغه چې دین استاد په خلاف باندې د خزرج سره یو ځای شي او استاد چې دین خلاف هغه د یو بل مدد کوي بل اسم په ګناه سره ول عدوان یو په دشمنی سره په ظلم سره و ایاتوکم او چرته راشي د تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم نو به تاسو فدیه ورکوي د هغه طرفنا وهو او شان دا محرم چې حرام کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې اخراجهم استل داغو نو افتؤمنون آیاتاسو ایمان راوړی به بعض الكتاب په بعض حصہ د کتاب باندې وتکفرون او کفر کوي به بعض په بعض باندې یعنی قتل او دغه داغو د کورونه استل هغه کوي او په بعض حصہ باندې چې ایمان راوړی چې کله هغه گرفتار شي نو به تاسو چې چاندې ولا کوي او هغه آزادوي فما جزاء پس نه دا بدلا من دا چا یفعلو چې کوي ذالک دا کار منکم تاسونا الا خزي مگر رسوایی دا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې الحیات الدنیا دنیا ټکي چې کوم دین دلته اول ځل رااله دلته با استاد محترم د دې معناګانې ذکر کوي دنیا خو یو چې کوم دین هغه په مقابله د آخرت کې راځي لکه د دې معنا ثبوت چې کوم دین اول لسمه سپاره کې ده سورۃ حج صفحه نمبر 301 او آیت نمبر 11 ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ومن الناس يوزن إذا خلقنا منا وسوق يعبد الله چې بندگی کوي د الله تعالی على حرف په یو طرف باندې په یو سیټ باندې په اسلام باندې په یو دغه باندې یو عمل باندې چې هغه مضبوطی خو هغه کې استقامت نه فإن أصابه خير وشد ورسیږي هغه ته خیر اطمئن به نو خوشحاليږي په هغه باندې وإن أصابته وشد ورسیږي هغه ته فتنه څه تکلیف انقلبا واوي على وجهه په مخ باندې به چې اسلام پریدي خسر الدنيا والآخرة تباش ولا دنیا تاوانش ولا دنیا والآخرة وآخرت نو دلته دنیا په مقابله د آخرت کې یعنی دا زندگی د دې عالم چې کومه زندگی ده په دې معنی باندې دلته چې د دنیا لفظ استعمال شوی او کله کله دنیا لفظ چې نو هغه د دینه اخستل شوی لفظ چې کوم دی نو هغه په معنی د سپک باندې استعمالېږي سپک یو قیمتي او یو سپک لکه دا مخکې موږ ویلو هغه 10 نمبر صفحه کې قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير نو الته ادنى لفظ راغلی او دا د دنیا د اصل نشین اخستل نو الته په مقابله د معمولی شی باندې نو دا رنګي دنیا چې کوم دی نو دا په معنا د لګ باندې چې دین استعمالېږي او په معنا د نسبی باندې استعمالېږي لکه په معنا د نسبی باندې سورته حامیم الف لام میم سجده چې مخکې مونږ کوم صورت راړولې او 21مه سپاره سورۃ لقمان نه پس هغه کې 376 صفحه ده هغه کې الله تعالی فرمایي آیات نمبر 21 ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر او خامخا وبڅکو مونږ په دې خلکو باندې من العذاب الادنى دا عذاب نزدینا دون دا عذاب لگنا دون العذاب الاکبر مخکې دا عذاب لوینا نو دلته ادنا د اکبر په مقابله کې راغلی نو په معنا د لګ باندې او دلته علما کرام فرمایي چې دا د قبر د عذاب په اړه کې چې نو آیات ده خلک وایي پنځپیرین عذاب قبر نه مې موږ د قران کریم نه آیاتونه باندې ثابته وي نه مې ولنذيقنهم من العذاب الادنى او خامخا وبسكم من بدیو باندې دا عذاب نه چې هغه لګ دی وړوکې دی دون العذاب الاکبر مخکې دا هغه عذاب غټنا نو هغه عذاب غټ هغه د آخرت عذاب دی او هغه عذاب وړوکې چې دی نو هغه د قبر عذاب دی او کله کله د دنیا د لفظ چې کوم دی نو دا په معنا د نږدې باندې چې دی نو استعمالېږي لکه لسمه سپاره اولنۍ پاڼه 165 نمبر هغې کې آیات نمبر 42 اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى اذ انتم یاتیا وقت چې وای تاسو بالعدوة الدنيا هغه غاړه نږدې باندې د بدر هغه واقعا دلته ذکر کیږي چې تاسو هغه بدر هغه نږدې او پیته نږدې چې کومه ډیرۍ و پاغي باندې وای وهم بالعدوة القصوى او دغه مشرکین په هغه ډیرۍ لري باندې وو دلته دنیا په مقابله د لری کې چې کوم دینو استعمال شو په معنا د نږدې باندې نو دلته دنیا ته د دنیا ژوند ته چې دنیا ځکه وایي
چې دا آخرت ته چې نږدې ده. معنا دا شوله فما جزاؤه پس نه ده بدله من د هغه چا یفعلو چې کوي ذلک دغه کار منکم ستاسو نه الا خزي مگر شرمندګي ده رسوایي ده فی الحیات الدنیا په دې ژوند کې چې هغه نږدې دی آخرت ته و یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې یردون واپس به کړی شي دی الی اشد العذاب سخت عذاب ته وما الله نه دی الله تعالی بغافل نه خبره عما دا څه تعملون چې تاسو یې کوئ. اولئک الذین دا خطاب چې دی نو په دې آیت باندې ختمی او په دې کې چې دی نو د دې خلکو هغه تباهي ذکر کوي. اولئک الذین دا هغه کسان دي دغه هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې غوره کړو ژوند دنیوي یعنی د دې جهان دا ژوند بالآخرت په مقابله د آخرت فلا یخفف پس پک بنه کړی شي عنهم العذاب د دیو نه عذاب ولا هم ينصرون نه بد دی مدد وکړی شي. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل دا څلورم خطاب دی او بنی اسرائیل ته او په دې کې به د بنی اسرائیل یو بل خباثت ذکر کوي چې دیو به د پیغمبرانو قتل کولو او چې کوم باندې به لاس بر نشو نو به چې دینو داغو ته به د دروغو نسبت کو چې تاسو دروغ وایو او دا د دیو چې کوم دینو پوخه عادت. ولقد آتینا موسی الكتاب او خامخا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب. دا کتاب څه شو؟ تورات. وقفینا او پرله پسې لیږلیو موږ من بعده رستو د هغه نه بالرسل نور پیغمبران. قفینا قفا یقفي تقفیة د عربۍ ژبې دا لفظ دا ویل کېږي په اصل کې قفا څټ ته ویل کېږي خو دا به په معنا د مسلسل لیږلو باندې چې دی استعمالیږي. علما کرام فرمایي د موسی علیه السلام نه وروستو د حضرت عیسی علیه السلام پورې چې څومره شریعت چلېدلی دی نو دا ټول شریعت د حضرت موسی علیه السلام او چې څومره پیغمبران راغلي دي هغو ټولو به چې کوم د حضرت موسی علیه السلام د دین د تورات ترغیب چې دی نو هغه ورکوو د هغې تبلیغ به کوو. او په دې کې تقریبا چې دی نو تفسیر آلوسی کې تفسیر روح المعانی کې امام آلوسی سے فرمایي چې د حضرت موسی علیه السلام نه وروستو 4,000 پیغمبران چې دی نو هغه بني اسرائیل ته راغلي 4,000 پیغمبران. د دې وجې نه یو روایت دی په هغې کې راځي علماء امتی که انبیاء بني اسرائیل. اگر چې روایت هغه کمزوری دی نبی علیه السلام ته نسبت یې شوی دی چې علماء امتی زما د امت علما چې کوم دي که انبیاء بني اسرائیل هغه به د بني اسرائیلو د انبیاو په شان دی د بني اسرائیلو د انبیاو په شان دی. نو علما کرام د دې حدیث معناګانې ذکر کوي چې د دې دا مطلب نه دی ځینې خلکو یې غلط مطلب اخیستی دی. هغوی وایي چې د دې مطلب دا دی چې د انبیاو د بني اسرائیلو کومه مرتبه وه نو دغه مرتبه به د دې امت د علما وي. خو دا خبره غلطه ده. د دې امت علما کو هغه ډېر هم ښه شي د یو پیغمبر نه چې کوم دی نو هغه نشي غوره کېدلی. حتی دا چې د دې امت یو صحابي هغه د نورو امتونو د انبیاء کرامو مرتبې ته نشي رسېدی هغه اعلی مرتبه د انبیاء کرامو ده. بیا امام عبدالحی لکنوي صاحب چې کوم دی نو د دې حدیث مطلب ذکر کوي وایي د دې حدیث مطلب دا دی علما او امتي زما د امت علما هغه به دومره ډېري که انبیاء بني اسرائیل لکه څنګه چې په بني اسرائیلو کې انبیاء کرام چې دی نو هغه ډېر راغلي نو دا د بني اسرائیلو انبیاء کرام هغه چې دی نو تقریبا صرف موسی علیه السلام ځکه د موسی علیه السلام نه مخکې بني اسرائیل خو د حضرت یعقوب اولاد ته ویل کېږي یوسف علیه السلام هم په هغو کې نو صرف د موسی علیه السلام نه وروستو دا 4,000 پیغمبران د حضرت عیسی علیه السلام پورې راغلي او هغو ټولو به د دې شریعت چې کوم دی نو پرچار کو د حضرت موسی علیه السلام او دې بني اسرائیلو به چې دی نو هغه وجل د هغو د قتل چې کوم دی نو معمولي بیان هغه سورت آل عمران کې الله تعالی کړی 48 نمبر صفحه ده آیت نمبر 21 ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کسان چې کفر کوي په آیاتونو د الله تعالی باندې ويقتلون او وجن النبيين او پیغمبران بغیر حق ويقتلون النبيين او وجن پیغمبران بغیر حق بيد سجرما ويقتلون الذين او وجن هغه کسان یأمرون بالقسط چې هغه حکم کوي بالقسط د انصاف. دا انصاف څه شی دی؟ د الله تعالی توحید او د الله یووالی د هغې حکم به چې چا کو د خلکو نه د پیغمبرانو نه علاوه هغه به هم چې دی نو شهیدان کول. او دې کې یو مفسر لیکلي
په یوه ورځ باندې 120 پیغمبران الله تعالی دیو ته رالیږلي وو. هغه ټول شهیدان کړي سره د هغه خپلو هغه کسانو چې د هغو په نقش قدم باندې د هغو دعوت به مخې ته چلو. دا په یوه ورځ باندې په یوه ورځ باندې دومره پیغمبران څنګه یو کس به چې دی نو الله تعالی پیغمبر کو هغه به د مخکې نه د الله په علم کې و چې دا به پیغمبر وي، خو هغه به الله تعالی ښکاره کړی نه و. نو هغه به چې پیغمبر شو دعوت به وچلو، نو د هغه په ځای باندې به چې دی نو هغه به شهید کو، د هغه په ځای باندې به بل راپاڅېدو، هغه به دعوت وچلو بل به راپاڅېدو، نو هغه به شهید. نو دا به چې دی نو وجل. نو آخره کې چې دی نو حضرت عیسی علیه السلام هغه چې دی نو الله تعالی راوړی و. سورت یاسین تاسو راواړوئ، په هغې کې هم د دې څه تذکره چې دی نو هغه الله تعالی ذکر کړې ده، خو هلته چې دی نو په هغه پیغمبرانو باندې لاس نه دی بر شوی، خو د هغه چې کوم متبع و نو هغه شهید کړی دی او هغه چې دی نو هغه روغ نه دی پرې کړی. په هغې کې سورت یاسین 398 صفحه او آیات نمبر 13 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ او بیان کته دیو ته مثال اصحاب القرية دا کلیوالو اذ جاءها المرسلون کله چې را لغو ته لېږلی شوي پیغمبران دیو ترال 3 کسانو ترال اذ ارسلنا الیهم اثنین الله اول دوه راولېږل فکذبوهما دا هغو ته د دروغو نسبت وکړو فعززنا بثالث نو موږ مضبوط کړل هغوی په درېیم باندې. نو دې درې واړو په یو ځای باندې ویل انا الیکم مرسلون موږ تاسو ته رالیږلی شوي وو. نو دی ورته ویلي نه ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء مهربان ذات څه نه دی رالیږلی تاسو دروغ ویوئ. دیو چې کوم دی نو دا دعوت دیو له ورکو یو کس و او هغه زمیندار و هغه ته پته ولګېده چې دغه رنګې پیغمبران راغلي او دعوت د حق خلکو ته ورکوي او خلک د هغو اواز نه اوري او خبرې چې کوم دی نو وله نه مني. نو هغه رالی 20 نمبر آیات کې د هغه تذکره الله کوي وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى او رالی دغه اړخ د کلینا د طرف د کلینا رجل یو سړی یسعى چې منډې والی کوشش یې کو منډې والی. امام رازی صاحب فرمایي چې یو کس ته ویني چې هغه منډې وایي نو هغه لیکلی دي اذا رأیت الرجل یسعى فاعلم انه مجنون او طالب یفوت منه الدرس چې کله ته یو تن ویني چې هغه منډې وایي نو پوه شه چې یا طالب دی سبق کې قضا کیږي او یا چې کوم دی نو هغه لیونی دی. نو د دنم چې دی نو د پیغمبرانو هغه سبق قضا کېدو منډې والی حبیب نجار نوم یو. قال یا قوم اتبعوا المرسلین وویل دی ای خلکو د دې لېږلی شوو پیغمبرانو تابعداري وکئ اتبعوا من لا یسألکم تابعداري وکئ د هغه چا چې نه غواړي ستاسو نه اجرا څه مزدوري وهم مهتدون او دی په خپله په سمه لار باندې دي. نو بیا چې کوم دی نو هغه هم شهید کو او وروستو راځي انی آمنت بربکم فاسمعون ما ستاسو په رب باندې ایمان راوړی نو تاسو ګواه شئ په دې باندې زما خبره واورئ. هغه پیغمبرانو ته ویلې قیل ادخل الجنه نو هغه شهید کو په کاڼو ویشتو الله تعالی هغه ته اعلان وکړو ادخل الجنه هغه لا دلته پروت دی خو روح یې چې دی نو جنت ته ورسېدو. قال یا لیت قومي یعلمون نو بهرحال بیان دا و چې کومو باندې به چې کوم دی نو لاس بریدو نو هغه به شهیدان کول او چې په چا به لاس نه بریدو نو هغو ته به د دروغو نسبت کو او هغه ملګري به له شهیدانول. وآتینا عیسی ابن مریم او ورکړو موږ حضرت عیسی ته هغه حضرت عیسی چې زوی د مریم دی. قرآن کریم کې 33 پیرې د حضرت عیسی دا نوم چې دی نو الله ذکر کوي او سره د دې مور د نومه د دې تذکره مخکې موږ کړې وه چې الله تعالی بار بار د حضرت عیسی نوم چې ذکر کوي نو هغه د هغه د مور د نوم سره یو ځای ذکر کوي. دا ولې نو د هغې حکمت دی یو څو وجې دي په دې کې. یوه وجه خو دا ده چې بني د عیسایانو به د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې دا ویل چې دا نعوذ بالله دا چې دی نو د الله تعالی زوی دی او خدای به ورته ویلو. نو الله تعالی وفرمایل چې نه عیسی ابن مریم دا د حضرت مریم چې دی نو زوی دی. او دغه رنګې یهودو به ویل نعوذ بالله چې دا د زانیې زوی دی او حضرت مریم ته به زناکاره ویله. نو الله تعالی په هغو باندې رد وکړو چې نه زناکاره نه ده دا د الله تعالی په حکم باندې بغیر د پلاره چې کوم دی نو الله پیدا کړی دی. او دغه رنګې عیسایانو کې یوه طبقه یعقوبیه او نستوریه دیو به چې کوم دی نو دا ویلې چې د حضرت د الله تعالی چې کوم دی او د حضرت مریم په منځ کې نعوذ بالله هغه د ښځې او د خاوند تعلقات دي. نو الله تعالی د حضرت مریم نوم چې دی نو هغه بار بار ذکر کو. په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې یو غیرتمند سړی چې کوم دی نو هغه د خپلې ښځې نوم چېرته نه ذکر کوي
خو چې الله تعالی ذکر کوي نو دا چې کوم دی نو دا ستاسو دروغ دی چې تاسو یو چې دا د الله تعالی او د حضرت مریم د ښځې او د خاوند تعلق. ولم تکن له صاحب ورستو براشي سورة انعام کې د الله تعالی دپاره چې کوم دی نو سره بیبي شته نه. لم یلد ولم یولد. وآتینا عیسی ابن مریم او ورکړو موږ حضرت عیسی ته چې زوی د مریم دی البینات واضحه معجزات. واضحه معجزات الله تعالی ورکړو. د هغې نمونه مختصر په سورة آل عمران کې الله تعالی ذکر کړي. درېمه سپاره سورة آل عمران او صفحه نمبر 51 شروع کی ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. خټه به راواخسته د هغې نه به مرغۍ شکل جوړ کړو پوکې به پکې وکړو فیکون طیرا باذن الله. نو هغه به چې کوم دی نو بیا مرغۍ شوله د الله په حکم باندې. بیا دلته علما کرامو چې کوم دی نو د هغه مرغۍ صفت ذکر کړی چې دا کومه مرغۍ وه. وایي دا کاپیرکۍ دا ماښام کې چې الوځي نو دې کې ځان له وایي چې کوم دی نو دغه د نقص هغه علامه اوس هم پکې ده چې هر وخت کې دا الوتلی هم نه شي. ولې وایي د دې دا چې پیدا کړې وه دا معجزه وه د حضرت عیسی. معجزه وه خو د هغې سره سره پکې هغه د نقص پکې دی. والله اعلم آیا دا هغه مرغۍ ده پاتې شوې ده او که نه. ځینې علما وایي چې هغه به پکې پوکې وکړو لږ ځای پورې به والوته او بیا به چې کوم دی نو خلکو نظر نه به پناه شوله هغه خټه به ور راوغورځېد. والله اعلم خو دا یو معجزه وه د هغه. دویم وابرئ الاکمه او جوړوم زه الاکمه مور نه پیدا ړانده پیدایشي ړوند چې دی نو هغه باندې به لاس راښ کړو هغه به جوړ شو. والابرص او برګي مرض والا دا دریم شو. واحیي الموتى او راژوندي کوم زه مړي باذن الله په حکم د الله تعالی باندې. مړي ته قبر ته به ودرېدو هغه ته به ویل قم باذن الله نو هغه به چې دی نو راپاڅېدو. دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه ده. خو ځکه الله تعالی دلته وفرمایل باذن الله په حکم د الله تعالی باندې. نو د دې دا مطلب نه دی چې ته باذن الله مړو ته چې کوم دی نو اوازونه کوو بیا چې باذن الله ماله دا کار وکړه بیا هغه کار الله تعالی وکړي بیا ته وایې چې باذن الله دا پلانکي پیر وکړو. نو دا باذن الله خو بیا چې ته د یو غیر جانه شي ته یا بې جانه شي ته چې کوم دی نو ته ووایې او بیا وایې چېرې باذن الله دا ماله دا کار کوي نو بیا خو هر شی د الله په حکم باندې خو هغه به هر څه کېږي. بې جانه شي نه چې کوم دی نو هغه کېږي. بیا د قبرونو والا څه چې دی نو ولې خاص کړي. نو دې وجې نه باذن الله حضرت عیسی ته الله تعالی فرمایي چې خلکو ته پته ولګي چې ګوره دا ستا خپل کمال نه دا د الله تعالی په حکم باندې. او دا په هغه وخت کې چې کوم دی نو حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې طب او ډاکټري دا په خپل عروج باندې وه. خو هغه هم د دې خبرې نه هغه لاچار و چې هغو به د مور نه پیدا ړوند چې دی نو هغه نه شو روغولی. دغه رنګې برګي مرض والا د هغو علاج د هغه څه نه و. خو حضرت عیسی علیه السلام نه الله تعالی دا امر بله معجزه وه. انبئکم او زه خبرومه تاسو بما په هغه څه باندې تأکلونه چې تاسو یې خورئ وما او په هغه څه باندې تدخرونه چې تاسو یې ذخیره کوئ فی بیوتکم په کورونو خپلو کې. عیسی علیه السلام خوا ته به چې څوک راغلی نو حضرت عیسی به ورته دا ویل چې تا دا وخوړل په کور کې او د ماښام دپاره دې چې کوم دی نو دا شی پرېښودو. دا د هغو معجزه وه. الله تعالی به هغو ته چې دی نو دا ښودل. نو الله تعالی فرمایي وآتینا ورکړي مونږ عیسی ابن مریم حضرت عیسی ته چې زوی د مریم دی البینات واضحه معجزات. وایدناه مضبوط کړی مونږ هغه بروح القدس په پاکه فرشته باندې. قرآن کریم کې د روح دا لفظ چې دی نو بار بار استعمالیږي او په مختلفو معناګانو باندې استعمالیږي. خو دلته چې مراد چې کوم دی نو هغه جبریل امین دی او په دې باندې ثبوت او دلیل هغه سورة قدر تاسو راواړوئ اخرنۍ سپاره د هغې آیات په دې باندې چې کوم دی نو هغه دلیل دی چې د روح نه مراد چې دی نو هغه حضرت جبریل دی. 544 لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح راکوزیږي په دغه شپه د قدر کې فرشتې والروح او روح. د روح نه مراد څوک دی؟ جبریل امین د دې نه مراد دی. او مخکې چې دی نو په صورت نبا کې هم تېر شوي دي د دې نه مخکې یوم یقوم الروح والملائکه په هغه ورځ باندې چې وبدرېږي روح والملائکة او فرشتې. دا روح د جبریل امین خاص صفت دی ځکه د ده د زیات تعظیم دپاره الله تعالی د فرشتو نه وروستو بیا د ده خصوصي تذکره کوي. نو او القدس نه مراد چې دی نو پاک دا صفت دی د حضرت جبریل. وایدناه مضبوط کړی موږ هغه بروح القدس په پاکه فرشته باندې. څنګه مضبوط کړی نو د دې په باره کې یو قول دا دی
چې کله حضرت عیسی پیدا شو نو حدیث مبارک کې راځي ما من مولود یولد الا وینزغه الشیطان، داسې یو ماشوم نشته چې هغه پیدا کېږي او هغه شیطان ټونګه ورنکي. هغه وخت کې هغه ماشوم چې کوم دی نو بیا جاړي الا ابن مریم، سوا د حضرت عیسی نه چې هغه الله تعالی چې دی نو د شیطان د دې ټونګې نه محفوظ پاتې کړی او هغه چې دی نو دغه ټونګه د شیطان نه ورته نه ده رسېدلې. نو په دغه وخت کې الله تعالی دا بچ کړی د شیطان نه او تایید یې کړی. یا مطلب دا دی چې کله به د دعوت دپاره ودرېدو او خلکو ته به دعوت چلو نو جبریل امین به د ده سره و، د خلکو نه به د ده حفاظت به کوو. افکلما آیا هر کله جاکم چې راشي تاسو ته رسول یو پیغمبر بما په هغه حکمونو باندې لا تهوا چې نه خوښئ انفسکم نفسونه ستاسو استکبرتم نو تاسو ځان غټ وګڼئ. بني اسرائیلو کې دا خباثت و چې ښه حکمونه به چې کوم دی نو آسان هغه پوره کول او چې کوم به ورته ګران و بس هغه به نه پوره کول او هغه به یې پرېښودل. هغه اردو کې وایي میټه میټه هپ هپ او کړوه کړوه تو، نو هغه تریخ چې کوم دی نو هغه توکي او خوب ته چې دی نو هغه خوري. نو دغرنګې دا خبره چې کوم دی نو په مسلمانانو کې په ځینو کې دا خبره یي په موږ کې کمزوري چې د اسلام هغه دغه احکامات آسان احکامات هغه منو خو چې ګران احکامات د پردې وغیره هغه راشي نو په هغې کې بیا موږ چې دی نو شاته پاتې کېږو. نو دا د یهودو خباثت دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي نظر قوم ولا یعنا بهم الا انتم. دا خو خطاب خو په قرآن کریم کې بني اسرائیلو ته دی خو هغوی اوس تېر شوي دي، اوس خو چې کوم دی نو خبره ستاسو سره ده. نو مطلب د هغو چې کوم خباثتونه دي هغه وګورئ او د هغې نه چې دی نو ځان وساتئ. افکلما جاکم آیا هر کله چې راشي تاسو ته رسول یو پیغمبر بما په هغه حکمونو باندې لا تهوا چې نه خوښئ هغې لره انفسکم نفسونه ستاسو استکبرتم نو تاسو ځان غټ ګڼئ. ففریقا یوه ډله کذبتم دروغجنه ګڼئ تاسو. دلته به دا معنا نه کوئ چې ففریقا یوه ډله کذبتم تاسو دروغجنه کړله. ولې د دې نه خو بیا دا مطلب راغی چې پیغمبرانو کې یوه ډله داسې وه چې هغوی په دروغو باندې نعوذ بالله او د خلکو چې دی نو هغې دروغجن ثابت کړل. نو دې وجې نه زموږ استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب به فرمایل چې داسې معنا به کوئ ففریقا پس یوې ډلې ته کذبتم تاسو د دروغو نسبت وکړو چې په چا باندې به لاس نه برېدو بس هغه ته به مو ویلې چې ته دروغ ویل ستا خبره چې دی نو نه منو. وفریقا او بله ډله تقتلون وجله به تاسو چې په چا باندې به لاس بر شو. اوس دلته چې کوم دی نو یو سوال راځي د یو آیت نه چې هغې کې الله تعالی فرمایي کتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزیز. سورت مجادله د 28 سپارې 492 صفحه ده د هغې آیت دی 21. هغې کې الله تعالی فرمایي کتب الله لاغلبن انا ورسلي. کتب الله دا خبره لیکلې ده الله تعالی لاغلبن خامخا چې خامخا زه به زورور کېږم ورسلي او پیغمبران زما به زورور کېږي. دا الله تعالی لیکلي دي. دغرنګې یو آیت بل 40 سپارې تاسو راواړوئ صفحه نمبر 426 او آیت نمبر 51 انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. انا لننصر 51 نمبر آیت 426 صفحه انا لننصر یقینا خامخا مونږ مدد کوو د خپلو رسولنا د خپلو پیغمبرانو والذین دا کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ویوم په ورځ باندې به مدد وکړو یقوم الاشهاد چې ودرېږي به ګواهان. د دې دواړو آیاتونو نه دا خبره معلومه شوه چې الله تعالی فرمایي زه د خپلو پیغمبرانو چې دی نو مدد کوم او زه او زما پیغمبران به چې دی نو زوروري او غالب وي. او دلته چې دی نو د بني اسرائیلو تذکره الله تعالی وکړله چې هغو به خپل پیغمبرانو کې یوه ډله چې دی نو وجله. نو د دې نه خو دا خبره په ظاهره کې معلومیږي چېرې الله تعالی مدد ونه کړو او هغوی چې دی نو نعوذ بالله رسوا شو. داسې قسمه آیاتونو باندې شیخ غلام الله خان صاحب درس هغه ماورېدو هغه چې دی نو په دې باندې ډېرې ښایسته خبرې کړي. نو هغه فرمایي چې د پیغمبرانو د مدد دا مطلب نه دی چې الله تعالی به هغوی چې دی نو قتل ته نه پرېږدي. قتل چې کوم دی نو دا خو ځان له اعزاز دی شرافت دی لوی مقام دی او که پیغمبر هغې ته ورسېږي نو د نتیجې په اعتبار سره د انجام په اعتبار سره د هغه درجه نور هم چوتېږي.
لکه تاسو د شهادت په باره کې د پیغمبرانو د قتل په باره کې یو آیات راواړوئ د سورة توبه صفحه نمبر 177 او آیات نمبر دی 52 177 صفحه قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ويا پیغمبره هل تربصون بنا تاسو انتظار نه کوئ زمونږ په باره کې الا احدى الحسنيين مگر دی وی د دوو خو خبرونه تاسو چې کوم دین زمونږ په باره کې انتظار کوئ هغه یو خبر دا ده چې موږ تاسو ته په جنگ کې مخامخ شو نو موږ غالب شو نو نصر من الله وفتح قریب زمونږ غلبه ده او که چېرته موږ کمزوري شو نو موږ به شهیدان شو نو دا بله ښه خبره ده چې لوی مقام دی د شهادت نو که الله تعالی چېرته پیغمبران شهادت له ورکړي او هغه مخالفینو شهیدان کړي نو دا د پیغمبرانو مرتبه شي نو الله تعالی چوتهی په هغې باندې وفریقا تقتلون او بله ډله تاسو وجله وقالوا او ویل دی قلوبنا زړونه زمونږه غلف په پردو کې دي په دې آیت کریمه باندې دا خطاب چې دی نو ختمیږي او په دې کې د دې حالت الله تعالی ذکر کوي غلف دا ټکی چې کوم دی نو په دې کې دوه معناګانې کېدلی شي یوه معنا هغه دا ده وقالوا او ویل دی قلوبنا زړونه زمونږه غلف په پردو کې دي چې غلف معنا موږ دا وکړو چې زمونږ زړونه چې دی نو هغه په پردو کې دي نو بیا به دا خبره چې دی نو د هغه یهودو کې د هغه کسانو چې کوم شیخانو یعنی هغه صوفین شیخان بې علمه جاهله چې کوم عبادت ګزار د هغو خبره ده چې هغو به پیغمبرانو ته ویل چې ستاسو خبره په هغې باندې چې کوم دی نو موږ نه پوهېږو ځکه زمونږ زړونه چې کوم دی نو هغه په پردو کې دي د دې آیات د دې خبرې چې کوم دی د دې معنا تایید په سورت حامیم سجده 33 سپاره کې ده صفحه نمبر 430 او آیات نمبر 5 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقالوا او يلدي 430 آیات نمبر 5 وقالوا يلدي قلوبنا زلنا زمنگا في أكنة پپردو کی دی مما دعوت سنا تدعونا چې تاسو دعوت را کوئ مونږ ته الیه په طرف داغې باندې داغې نه چې دی نو په هغې باندې مونږ نه پوهېږو ولې بس مونږ چې دی نو انپړه خلک یو بس چې کوم څه پکې د مخکې نه دي بس هغه به پکې او نور چې کوم دی نو مونږ په هغې باندې نه پوهېږو وفي آذاننا وقر او زمونږ په غوږونو کې بوج دی درونوالی دی ومن بیننا وبینک حجاب او زمونږ او ستاسو په منځ کې یوه پرده ده فعمل پس ته عمل کوه اننا عاملون بس ته خپل کار کوه مونږ به خپل کار کوو نو الله تعالی د هغې جواب دلته هم ذکر کړی قل انما انا بشر مثلکم ووایه پیغمبره چې تاسو څنګه زما په خبره باندې نه پوهېږئ زړونه باندې څنګه پردې دي چې زما په عامه خبره باندې پوهېږئ زه خو بشر یم ستاسو په شانته نو څنګه تاسو زما په خبره باندې چیرې نه پوهېږئ نو دا یو ترجمه شوله د دې چې دی به ویل زموږ زړونه په پردو کې دي دویمه معنا چې دا آیات د علماو څه چې کوم دی نو ولئ بیا معنا دا شي وقالو او ویل به دی د ملانو د یهودو قلوبنا زړونه زمونږه غلف ډک دي د علم نه امام قرطبي سے فرمای اوعیة العلم قلوبنا اوعیة العلم زمونږ زړونه چې دی نو هغه د علم لوښي دي نو ستاسو خبره باندې چې کوم دی نو موږ نه پوهېږو خو ستاسو په خبره کې چېرته څه رښتینوالی او صداقت وې نو موږ زړونه خو چې کوم دی نو د علم لوښي دي زموږ زړونو ته به دغه راغورځېدلي وې دغه ستاسو خبرې به زموږ زړونو منلې وې خو چې زموږ زړونه نه مني نو معلومېږي چې دا ستاسو دعوت بیخي د څه دی نه او د قابل د دې نه دی چې هغه قبول کړی شي او د دې آیات چې کوم دی نو د دې معنا تایید دا د دغه مخکني 430 صفحه تاسو راواړوئ د دغې صورت مومن آخرنی آیات نمبر 84 آیات نمبر 83 429 صفحه ده فلما جاءتهم رسلهم بالبينات پس هر کله چې رابلل دی ته رسلهم پیغمبران د دی بالبینات په واضحه معجزاتو باندې فرحو نو دی به خوشحاله شو بما په هغه څه باندې عندهم چې د دی سره به و من العلم د علم نه دی ته به چې پیغمبران رال نو دی سره چې کوم علم د دنیا به په هغې باندې به خوشحاله شو او دی ته به ویلې قلوبنا غلف زمونږ زړونه چې کوم دی نو هغه د علم لوښي دي زمونږ علم زمونږ دپاره پوره دی ستا علم څه چې کوم دی نو زمونږ څه کار نشته دی دا آیات چې کوم دی نو بالکل د دې نن سبا زمانې چې کوم د سکول پړه لیکه خلک یې په هغو باندې ښه فټ کېږي
چې هغه د مانځه د ذکر اذکار نه چې کوم دی نو خبر نه د قرآن کریم د زور زیر نه چې دی نو خبر نه او ځان له چې کوم دی نو دومره غرور او فخر په خپل د انګریزي باندې کوي چې هغه به بیخي چې کوم دی نو هغه د دې قابل نه. نو الله تعالی فرمایي چې کله پیغمبرانو دیو ته آیاتونه راوړل نو دوی په خپل علم باندې خوشاله شو. فرحوا بما عندهم من العلم وقالوا واجه قلوبنا زنونه زمونږه غلفن په پردو کې دي یا زنونه زمونږه لوښي دي د علم. بل لعنهم الله دا بل ټکي علما کرام فرمایي دا د پاره د اضراب دی. اضراب مطلب دا چې مخکې خبره نه ده، خبره دغه نه ده چې د دیو دا زلونه چې کوم دی نو د علم لوښي دي، بلکې خبره بدله ده. هغه دا ده بل لعنهم الله بلکې شړلي دي دی لره الله تعالی د خپل رحمت نه بکفرهم په سبب د کفر د دی. لعنت چې کوم دی نو هغه څه ته ویل کېږي؟ لعنت ویل کېږي په عربی کې الطرد والابعاد عن رحمت الله، د الله تعالی د رحمت نه چې کوم دی نو لرې کول شړل. نو دا لعنت او دا شړل د الله تعالی د رحمت نه د یهودو په دپاره چې شوي دي نو دا د دې د وجې نه بکفرهم چې هغو د الله تعالی په آیتونو باندې به انکار کوو. دغرنګې دا د لعنت ټکی چې کوم دی نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دی د بدعتي سړي دپاره او حدیث کې راځي لعن الله من احدث لعنت د الله تعالی دی په هغه چا باندې چې هغه د الله تعالی په دین کې د ځان نه نورې خبرې جوړې کړې. او حدیث کې راځي د بخاري روایت دی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، چا چې زموږ په دین کې د ځان نه نوې خبرې جوړې کړې نو دغه قسم مردود دی او د هغه د عمل هم په هغه باندې مردود دی، هغه ته به واپس وي. او دغرنګې حدیث کې راځي لعن الله من آوى محدثا د الله لعنت دی په هغه کس باندې چې چا بدعتي سړي له چې دی نو پناه ورکړه او هغه له چې دی نو ځای ورکړه. اوس دا وګوره یو بدعتي سړي باندې چې دی نو نبي علیه صلات وسلام د الله تعالی لعنت وایي چې دا دی الله تعالی د خپل رحم نه چې دی نو رحمت نه وشړي. دغرنګې لعنت چې دی نو وریږي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، چې د الله نبی علیه صلات وسلام لعنت ویلی دی په هغه زنانو باندې چې هغوی یو شانتوالی کوي د سړو سره او په هغه سړو باندې چې هغوی ځان یو شانته کوي د زنانو سره، یا چې کوم دی نو په شکل او په لباس کې او یا چې کوم دی نو په چال چلن په مزل کې ځان د ښځو سره چې کوم دی نو مشابه کوي. یو خو دی فطرتن یو کس داسې دی چې هغه دی نارینه خو د هغه په مزل کې یا د هغه په شکل کې مشابهت د زنانو دی، هغه فطرتي دی، هغه بیا په هغې باندې نه دی مجرم. خو طبعا په زوره باندې داسې کار کول هغې باندې دا سړی چې دا مستحق د لعنت ګرځي. دغرنګې په احادیثو کې لعنت ویلی شوی دی په هغه زنانو باندې چې لعن الله زوارات القبور، هغه زنانه چې هغه ډېرې چې کوم دی نو قبرونو ته ځي، د قبرونو زیارت له ځي، په هغو باندې چې کوم دی نو هغه د الله تعالی لعنت دی. بیا دا جدا خبره ده چې آیا زنانه د قبرونو زیارت ته تللی شي او که نه، په هغې کې د علماو دوه ډلې وي. بهرحال یو کس چې کوم دی حدیث مبارک یو بل رایات شو، په هغې کې نبي علیه صلات وسلام فرمایي لعن الله شارب الخمر، د الله لعنت دی په هغه کس باندې چې هغه شراب څکي. یو کس هغه به چې کوم دی نو شراب څکل او د نبي صلی الله علیه وسلم خوا ته به چې دی نو راوستو نو نبي علیه صلات وسلام به په هغه باندې چې دی نو حد جاري کړو. حد لا په هغه وخت کې چې دی نو د شرابو حد لا نه راغلی، سزا یې لا نه راغلی. نو هغه وخت کې چې کومه سزا به نبي علیه صلات وسلام حاکم و بادشاه کومه سزا به چې نبي علیه السلام خوښه وه هغه به یې ورکړله. یو ځل بل ځل حضرت نعیمان غالبا هغه صحابي دی، نو په دریم ځل باندې چې د هغه نه دا عمل وشو نو یو کس مسلمانانو ویلې چې په دې د الله لعنت چې دا دومره بار بار چې کوم دی نو شراب څکي او دا والی کېږي او دا د دې شرابو نه چې دی نو نه منع کېږي. نو نبي علیه صلات وسلام چې دی نو هغه منع کړو چې په ده باندې به چې دی نو ده ته به دا نه وایي چې په دې د الله لعنت، فإنه يحب الله ورسوله، د ده د الله او د الله د پیغمبر سره چې دی نو مینه ده. نو معلومه شوه چې ځینې صفتونه چې دی نو په هغې باندې په صفتونو باندې چې دی نو ته لعنت ویلی شي چې په پلانکي صفت والا باندې چې دی نو لعنت دي، خو خصوص خاص یو کس باندې چې دی نو بیا ته لعنت چې دی نو نشي ویلی. نو دلته
په شراب څکونکي باندې چې کوم دی نو نبي علیه الصلاة والسلام لعنت ویلی دی، خو خاص هغه کس باندې چې هغه کله نبي علیه الصلاة والسلام خواله رالی او هغه شراب څکلي نو نبي علیه السلام په هغه باندې د لعنت ویلو نه منع کړې وه، ځکه چې لعنت دا د الله تعالی د رحمت نه شړلو ته ویلی کېږي، نو دا خو چې دی نو ډېره خطرناکه خیره ده. د دې وجې نه خاص صفت باندې دا کولی شي او مخصوص کس ته چې کوم دی نو دا داسې قسمه خیره بیا نشي کولی. بل لعنهم الله، بلکې لعنت بلکې شړلی دی لره الله تعالی د خپل رحمت نه بکفرهم په سبب د کفر د دی. فقلیلا ما یؤمنون، پس ډېر لږ دی ایمان راوړي. فقلیلا ما یؤمنون، علماء کرام د دې چې کوم دی نو ډېرې معناګانې کوي. یوه معنا فقلیلا ما یؤمنون، پس ډېر لږ دی ایمان راوړي، یعنی ځینې حکمونه د الله تعالی مني او د ډېرو نه انکار کوي، لکه یهودو بره هغه خپل ملګري به چې نو د کورونو نه ایستل او دغه رنګې هغې به وجل، خو چې کله به چې نو هغې ګرفتار شي بیا به یې وله چاندې کولې، نو چاندو والا حکم یې منو او هغه نور یې چې نو نه منل. دویم فقلیلا ما یؤمنون، پس ډېر لږ وخت دی ایمان راوړي. او د دې معنا فقلیلا ما فزمانا قلیلا یؤمنون، لږه زمانه چې دی نو دی ایمان راوړي. او دا د یهودو عملو د هغو شرارت او خباثتو چې هغو به دا چل کو، لږ وخت دی چې دی نو ایمان راوړو. لکه د دې معنا تایید 54 نمبر صفحه د سورت آل عمران آیات نمبر 72 کې وقالت طائفة، 54 نمبر صفحه آیات نمبر 72 وقالت طائفة من اهل الكتاب، او ویلی وی ډلې د اهل کتابونه. اهل کتاب مخکې موږ ویلو یهودو نصارا ته ویل کېږي، خو مدینه منوره کې هغه خصوصا یهودو، نو هغې به دا ویل. یوه ډله داسې هغو خاص کړې وه د دې شرارت دپاره چې هغو به د مسلمانانو خواله برال سار وختي، نو هغو ته به ویل موږ ایمان راوړی او ستاسو دین خو ډېر ښه دین دی او موږ دا منلی دی. بیا به چې کله مازدیګر ته به وخت ورسېدو نو مازدیګر به بیا رال د هغه ساده مسلمانانو خواله او هغو ته به ویل چېرې دا دین موږ چې دی نو وکتو د نږدې نه او موږ د دې حکمونه معلوم کړل، دا چې دی نو صحیح دین نه دی او موږ د دې نه چې دی نو انکار کوو. نو الله تعالی فرمایي وقالت طائفة، او وایي یوه ډله من اهل الکتاب د کتاب والو نه آمنو بالذي، ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې انزل علی الذین آمنو چې رالېږلی شوی دی په مؤمنانو باندې وجه النهار، په اول سر د ورځې کې یعنی په سحر کې، وکفرو او کفر وکړئ په دې باندې آخره په آخره د دې کې، لعلهم په آخره د دې کې یعنی مازدیګر کې د دې نه انکار وکړئ. ولې لعلهم د دې لپاره چې دی یرجعون واپس شي د خپل دین نه، د هغو مسلمانانو شک به پیدا کوو. دغه رنګې مخکې هم تېر شوي وایي دا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، لږ وخت دی چې کوم دی ایمان مؤمنانو ته ښکاره کو او بیا به چې خپلو ملګرو خوا ته رال نو بیا به چې دی انکار کول د هغې نه. فقلیلا ما یؤمنون، نو دوه معنی شوې، ډېر لږ دی ایمان راوړي یعنی لږ حکمونه مني، یا فقلیلا ما یؤمنون پس ډېره لږه زمانه دی ایمان راوړي. اراده خو چې نور هم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، او یاد کې هغه وخت کله چې واخیستله موږ مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه لا تعبدون الا الله، چې بندګي منه کوئ تاسو مګر صرف د یو الله تعالی، وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا کې ګړه به کوئ، وذي القربى او د خپلو خپلوانو سره، والیتامى او د یتیمانانو سره، والمساکین او د غریبانانو سره، وقولوا او ویئ تاسو للناس خلقو ته حسنا ښه خبره، واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه، وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات، ثم تولیتم بیا واوښتئ تاسو الا قلیلا منکم مگر لږ ستاسو نه، وانتم معرضون په داسې حال کې چې تاسو اعراض کوونکي وئ اوښتونکي وئ د زړه نه. وإذ أخذنا، او یاد کې هغه وخت کله چې واخیستله موږ میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه، لا تسفکون چې نه به تویوئ تاسو دماءکم یعنې خپلې، ولا تخرجون او نه به تویوئ ولا تخرجون او نه به وباسئ تاسو انفسکم ملګري خپل من دیارکم د کورونو خپلو نه، ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو، وانتم په داسې حال کې چې تاسو تشهدون ګواوئ، ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغه کسانې وئ تقتلون چې وژنئ انفسکم ملګري خپل، وتخرجون وباسئ فریقا یوه ډله منکم ستاسو نه من دیارهم د کورونو د هغو نه، تظاهرون تاسو په داسې حال کې چې تاسو مدد کوئ د یو بل علیهم په خلاف د دې خپلو ملګرو باندې، بالاثم په ګناه سره، والعدوان او په ظلم سره په زیاتۍ سره، وإن یأتوکم او که چېرته راشي دی تاسو ته اساره قیدیان، تفادوهم نو بیا تاسو فدیه ورکوئ د دوی د طرف نه، وهو محرم او شان دا دی چې حرام کړی شوي دی علیکم په تاسو باندې اخراجهم ایستل د هغو د کورونو نه. افتؤمنون آیا تاسو ایمان راوړئ ببعض الکتاب په بعضې حصه د کتاب باندې، وتکفرون او کفر کوئ ببعض په بعضې نوره،
فما جزاء پس نه د بدلا من دا چا یفعل چې کوي ذلک دغه کار منکم ستاسو نه الا خزي مگر رسوایی ده فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ویوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې یردون واپس بکړی شي دی له شد العذاب څخه عذاب ته وما الله نه دی الله تعالی بغافل نه خبر عما دا سنه تعملون چې تاسو کوي اولئک الذین دغه هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې غوره کړو ژوند دنیوي بالآخرت په مقابله د آخرت فلا يخففوا پس پک بن کړی شي عنهم د دیونه العذاب عذاب ولا هم ينصرون نه بدلی مدد وکړی شي ولقد آتینا خامخا په تحقیق سره ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب تورات وقفینا او پر لپسې لګلیو موږ مسلسل لګلیو موږ من بعد رسول داغنا بالرسل نور پیغمبران وآتینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات واضح معجزه وأيدناه ومضبوط کړو موږ دغه حضرت عیسی بروح القدس په پاکه فرشتہ جبريل امین افا کلما آیا پس هر کلا جاءکم چې راشي تاسو ته رسول یو پیغمبر بما پاوه حکمونو باندې لاته هوا چې نه خو خی انفسکم نفسونه تاسو استكبرتم نو تاسو ځان غټ غنئ ففريقا وډلا کذبتم د دروغ نسبت کوي تاسو هغه ته وفريقا او بل ډلا تقتلون وجنی تاسو وقالوا اوائد قلوبنا زلون زمنګا غلفن په پردو کې دي زمما وقالوا اوائد قلوبنا زلون زمنګا غلفن د لوخي د علم یا ډک دي د علم نه بل لعنهم الله نه بلکې شړلې دي لره الله تعالی بکفرهم بل لعنهم الله بلکې شړلې دي لره الله تعالی د خپل رحمت نه بکفرهم په سبب د کفر د دی فقليلا ما يؤمنون پس ډېر لږ دی ایمان راوړي یا ډېر لږ وخت دی ایمان راوړي